الحمدلله د کنیډا ویزا ماته میلاو شوله. الوداع پاکستان. ډیر جلد به ان شاء الله زه کنیډا ته ځم. بچپن نه زما دغه خواهش و چې پاکستان به زه ډیر جلد پرېږدم او زه به بهر ملک ته ځم. زما د ویډیو مقصد د ویډیو په اخره کې ویډیو اخره پورې ګورئ چې د ویډیو په مقصد باندې تاسو پوهیږئ او د خپل فیوچر بعد د هغه ځای نه واپس ټیک کوم چې پاکستان کې زه په ښه بد باندې پوه شوم. د پاکستان حالات ما چېرته هم ټیک ونه لیده. بېروزګاري ده. اتم روزګار په پاکستان کې نه میلاویږي. هر سړی بېروزګاره دی او د پاکستان حالات ما ته ډېر ښکاري نه چې چېرته به ټیک شي، چاته به روزګار میلاو شي. چا چې ګریجویشن کړی، چا چې ډیګري هم ورسره دي، بې جابه ګرځي، بېروزګاره ګرځي او په جاب باندې دي نو ډېر زیات یو په لو جاب باندې هغې سلیکټ شوي دي، حالانکې هغې د دې قابل هم نه دي. خو د پاکستان حالات ما ته ډېر زیات مشکل ښکاري او ډېر زیات په ګرانه راته ښکاري چې پاکستان حالات به ټیک شي. نو دا د پخوا نه او د بچپن نه زما دا خواهش و چې زه پاکستان پرېږدم او بهر کنټري ته لاړ شم. یقینا ما دپاره دا خبره ډېره زیاته ګرانه ده چې پاکستان زه پرېږدم، خپل کور، خپل کلی، خپل خوږ وطن پاکستان زه پرېږدم او زه بهر ملک ته ځم. هلته کې خپل ژوند روانوم، هلته د خپل فیوچر د خپل مستقبل آغاز په هغه ځای کې کوم. نو ما دپاره هم دا ډېره زیاته ګران ده. انشاءالله چې کوم ملګري دي د هغې دپاره ما دا ویډیو هم جوړوله. هر سړي ته ځان له نشم ویلی. د ویډیو په وساطت باندې زه دې ملګرو ته هم چې زه کاناډا ته روان یم. ما چې کوم ملګري دي زه به یو هم نه هېروم، ټول ما ته یاد کوشش به دا کوم چې زه خپل چې کوم نږدې ملګري دي هغه هم هلته راوغواړم، ځکه چې د پاکستان حالات ټیکېدل په 50 کالو کې نه چې په 100 کالو کې هم ډېره زیاته مشکله ده. تاسو هم دا سوچ کوئ چې دا واقعي د کاناډا ته روان دی، خو دا زما د ملګري یو پوسټ دی او زما د ملګري د خولې خبرې دي دغه او د ټول نه د خندا خبره هم ده او د افسوس خبره هم ده چې هغه دا خبره کوله چې زما دومره قسمت نشته دی. دا مې بېګا په خوب کې داسې لیدلي وو زما د ملګري د وینا مطابق. خو ماته پته دا کوم کسانو چې دیزي پور دا ویډیو کتلې هم ده، دا یې د کاناډا د نوم د اورېدو په وجه باندې دیزي پور ویډیو وکتله. ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې زموږ پاکستانی که سیا افغانی که پښتون دی که هر څوک دی هغه خپل ملک خپل وطن پرېږدي او هغه بهر ملک ته ځي، یورپین کنټریز ته ځي، دغه شانته کې نور ډیولپ کنټریز ته ځي. افسوس خبره په دې باندې ده چې مطلب زموږ په پاکستان کې جابونه نشته. دې خلکو ته ګناه نه کوم چې دې ولې ځي. ویډیو باندې زیاتره خلکو به خندا هم کړي، خو دا خبره حقیقتي خبره ده. ولې زه د افسوس څه دا خبره کوم، زموږ پاکستان انډر ډیولپ کنټري ده. بنګلادیش ته تاسو وګورئ چې کوم د پاکستان نه آزاد کړی شوی یو ملک دی، نن بنګلادیش د پاکستان نه ډیولپ کنټري ده. اکانومي لیول باندې بنګلادیش د پاکستان نه ښه دی، ایجوکیشن لیول باندې بنګلادیش د پاکستان نه ښه دی، د جاب د کاروبارونو په لیول باندې بنګلادیش زموږ نه ښه دی. د بنګلادیش کې میل دي که فیمیل دي که نارینه دي که زنانه دي، هغه ټول په جابونو باندې دي، بېروزګاره دي. ایون ماشومان هم هغې په جابونو باندې لګېدلي دي. په اخلاقیاتو لیول باندې بنګلادیش والا هم زموږ نه ښه دي. هر کار هغې کوي چې کوم کار په اسلام کې په هغه باندې پابندي نه وي. په دغه وجه باندې بنګلادیش زموږ نه ډېر زیات په ترقي باندې اړ. ایون د پاکستان چې کومه کرنسي ده هغه هم د بنګلادیش نه ډاون ده او د بنګلادیش کرنسي د پاکستان نه ښه ده. اخلاقیاتو لیول باندې هم بنګلادیش والا د پاکستان نه ښه دي. ایون ګوره که چېرته کې د ګورنمنټ د سایډ نه هغه مفت پړه په پاکستان کې راشي نو پاکستان کې څه چلي؟ حملې پې هر سړی وایي، هر سړی پې وردانګي. ولې چې دغه مفت پړه په پاکستان کې چاته په اسانه باندې نه میلاوي. عزتونه پکې نیلام شي، د کور نه پکې زنانه راوځي او په قطارونو لاینونه دغه مفت یو څو روټو وړو ته ولاړ دي. په بنګلادیش کې که تاسو وګورئ هغې ته دومره په منظمه طریقه باندې داسې ورته په ډیري باندې کېدي، هر سړی ورځي په خپل سور او په خپل چایس باندې ته هغه شیز راخلي مفت د ګورنمنټ سایډ نه چې کوم هغې ته میلاویږي او ډېر په منظمه طریقه باندې هغې د خپل کار سره انجام کوي. نو مطلب بنګلادیش غونته کې یو ملک چې کوم د پاکستان نه آزاد شوی دی هغه ډیولپ شو او پاکستان لا اوس هم د ډیولپمنټ په سوچ کې دي چې پاکستان به څنګه ډیولپ شي. ډېر زیاته د افسوس خبره ده او د ویډیو مقصد هم همدغه چې موږ ډېر زیات شاته پاتې شوي خلک یاستو. خپله رایې راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله میلاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه د مال راکړي اجازت. د الله په امان.